خپل زمانه کې د الله تعالی یو ولی و د الله حاجي صاحب دا ژوند د معاشره کې د خلکو لپاره یو پرانیستی کتاب و. حاجي صاحب مثال د هغه ګلدستې و چې سوا د خوشبو نه او د ښکلي رنګ نه علاوه پکې نور هېڅ نه. حاجي صاحب په دې وطن کې د دې ولس لپاره د تربیت یو غیب وه او په سوونو او زرګونو خلکو تربیت یې کړی دی، اخلاقي لحاظ سره کردار د کامل معاملاتو د ښایست. حاجي صاحب د اسلامي تحریک یو نظریاتي او فکري ورکر و او نظریه څه ده؟ نظریه څه نوې خبره نه وه، هغه نظریه وه د کوم دپاره چې الله رب کریم موږ ټول دې دنیا ته رالېږلي وو او انبیاء کرام یې رالېږلي دي. په هره زمانه کې الله داسې خلق را پیدا کوي چې هغوی د دې حق لپاره او د صحیح نظریې لپاره جدوجهد کوي. نو د حاجي صاحب شمارم په هغه مشرانو کې هم د کالج د زمانې نه او بیا یونیورسټۍ د زمانې نه او بیا جماعت اسلامي ته د راتلو نه پس د هغه سره یو ډېر لوی نږدې تعلق پاتې شوی دی. همیشه د خیر خبره، د امید خبره او د مخلوق د کامیابۍ خبره دا د هغه د خولې نه او د هغه د ژبې نه موږ اورېدلې ده. الله رب کریم هغه ته یو طرف ته ښه نظریه وربخلې وه، دویم طرف ته یې ښه اولاد ورکړی دی. یو داسې اولاد چې سړی پرې فخر کولی شي او سړی ورته صدقه جاریه ویلی شي او یو تر بله په خپلو اخلاقو او معاملاتو کې ښایست لري او د یو بل نه زیات دي. او هغوی هم د حاجي صاحب په لاره د اسلامي تحریک د دې کاروان دست و بازو دي. په دې وجه باندې حاجي صاحب یو ډېر خوشنصیبه انسان د زمانې د اسلامي تحریک قیادت هم کوو او په تېر وخت کې د حاجي محمد امین صاحب هغه هم یو عاشق رسول و او په دې ټوله صوبه باندې او پاکستان باندې د هغه اثرات دي. د هغه حاجي محمد امین د ملګرتیا او د مریدۍ یو سعادت هم هغه ته حاصل شوی دی او د حاجي محمد امین د دغې ملګرتیا په نتیجه کې هغه د حق په لټون کې بیا سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه لټریچر او د هغه مجلسونو ته او د هغه محفلونو ته ورسول. دې وجې نه د داسې خلکو په دې موجوده زمانه کې د دنیا نه رحلت دا یو ډېر لوی غم دی او ډېر لوی امتحان دی. الله رب کریم دې د هغه اته واړه جنتونه نصیب کړي. الله دې ورته د جنت د باغچو نه کړکۍ کولاو کړي. زما محترم ورونو، دا آیات هر چا ته معلوم دی، انا لله و انا الیه راجعون. دا یوه نظریه هم ده، دا یوه فلسفه هم ده، دا یوه عقیده ده چې موږ ټول الله تعالی طرف ته روان یو او مرګ مؤمن ادا کولی نه شي. مرګ یو انسان ختمولی نه شي. د یو ژوند نه یو بل ژوند ته ور حاضر شي نو مرګ یو دروازه ده الله تعالی سره د ملاقات لپاره او بیا راپاڅېدل دي، بیا ودرېدل دي او بیا د خپل ټول ژوند په باره کې د ځواني ده، که علم دی، که مال او دولت او که د هغه خرج کول دي، د هر څیز په باره کې الله تعالی ته جواب ورکول دي. نو د یو مرد د بل دپاره نصیحت دی. پښتو شاعر وایي چې بس دی دومره نصیحت په دې دنیا، دا دنیا چې د انسان دپاره دا دومره نصیحت هم کافي دی. په خپلو اوږو سړی خپل پلار، خپل زوی
خپل ورور کېږدي او یو خوشي قبرستان ته ورشي او هلته یې کېږدي، نو ځکه هغه وایي چې یو زنده چې د مرده په قبر ورشي، نو بس دی څومره نصیحت په دې دنیا. موږ ټول الله ته روان یو. حاجي صاحب ته ډېر بختورې ورځې شپې الله ورکړې، دا د لوی اختر بختورې ورځې دي او الله رب کریم دا ورځې د مخلوق دپاره د بخښنې ذریعه جوړوي. موږ ټولو قربانیانې مو کړې، الله دې هغه قربانیانې قبول هم کړي. دا قرباني د ابراهیم علیه السلام سنت دي، دا سنت تاسو ژوندي کړه. كبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه ولا تعذب، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، يا فتاح وبك نستعين.